ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت مبارکه په دې لسم درس کې یو څو خبرې به عرض کېږي. اول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام علی اقواله او د نبی علیه الصلاة والسلام صفات، دویم د نبی علیه الصلاة والسلام د شام د دویم سفر واقعات، او درېمه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نکاح، او بیا څه هدایت اسباق موږ ته حاصل شو. د نبی علیه الصلاة والسلام وړوکوالی او د هغې متعلق د لسم کاله پورې کوم واقعات حالات راغلي او هغه بیان شوي دي. د لسو کالو نه پس انسان کې د هلکوالي جذبات پیدا کېږي، خو د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم لړکپن، هلکوالی، نوجواني هغه د نورو نوجوانانو نه ممتاز حیثیت لري. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کې چې الله پاک هم صفات یې ښودي، نو د هغې احاطه خو زموږ دپاره په دې مختصر وخت کې ممکن نه ده. البته یو څو صفات چې کوم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کې نمایه و، د هغې څه تذکره به وکړو. اولنۍ خبره دا چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دغه د بت پرستۍ په دې ماحول کې د بتانو نه سخت متنفر. لکه تاسو د بحیرا راهب په واقعه کې به دا خبره یادی چې دغه بحیرا راهب نبی علیه الصلاة والسلام نه قسم ورکوي چې زه تاله په لات او په عزا باندې قسم درکوم، ما ته به صحیح خبره کوي. نبی علیه السلام فرمایي چې ما ته به د لات او د عزا په نوم باندې قسمونه نه راکوي، زما د دوی نه ډېر زیات نفرت دی. دغه ځای دا معلومېږي چې د نبي علیه الصلاة والسلام د بت پرستۍ سره څومره نفرت و. بله یو واقع علماو نقل کړې ده، د نبي علیه الصلاة والسلام غلام زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه پخپله وایي زه د نبي علیه الصلاة والسلام سره یو پیره په دغه دور کې چې کله نبي علیه السلام نکاح وکړو، دا هغه وخت خبره ده. موږ طواف کړو، په خانه کعبه کې دوه پټ بوتان پراته وو، سیف او نایله په نوم. د طواف په دوران کې زید فرمایي چې ما یو بوت له لاس وروړو. حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې بوت له به لاس نه وروړي، زما د بت پرستۍ نه ډېر زیات نفرت دی.
زید بن حارثه فرمایي چې په دویم چکر کې ما بیا لاس وروړو دپاره د دې چې نبي علیه السلام وسلام سره دې عمل فرمایي چې کله په دویم ځل باندې ما دغه بوت ته بیا لاس وروړو نو نبي علیه السلام وفرمایل چې تا ته ما نه وایي ما ته نه یې منع کړی دا د بت پرستۍ کارونه به نه کوې او زما د بت پرستۍ سره ډېر زیات نفرت دی او د دې بوتانو سره زما چې څومره نفرت دی دومره زما په سر کې د بل سره نفرت نشته نو نبي علیه السلام د بت پرستۍ نه نفرت به کوو او دومره نفرت به یې کوو چې د بت په نوم باندې به کم څاروي هلچه هغه غوښه به هم نه خوړه یو پوره قریشو دعوت عام کړی یو اوښې حلال کړی و یا د بت په نوم باندې ششي ذبحه کړی و دسترخوان وغوړولی شو تمام قریش پکې کښېناستل نبي علیه السلام هم ناست خو چې کله دغه غوښه راوړی شوه نبي علیه السلام انکار وکړو چې د بت په نوم چې کوم شی ذبحه شي هغه نه خورم د دې نه دا پته لګي چې د نبي علیه السلام د بت پرستۍ سره د بت پرستۍ په دې ماحول کې د نبي علیه السلام د دې څومره نفرت بل یو کس دی زید بن عمر بن طفیل د بلده په مقام باندې یو پیره دعوت عام کړو او دسترخوان خور شوی او نبي علیه السلام په دغه دعوت کې مدعو د بیجي یو سر راوړی شو او نبي علیه السلام ته پته لګېدله چې دا د بت په نوم باندې ذبح شوې بیزه ده حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم صفا انکار وکړو چې زه د بت په نوم چې کوم شی ذبح شي د هغې غوښه نه خورم نو دغه زید بن عمر ورته وایي چې زه هم نه خورم زه د بت په نوم باندې چې کومه ذبحه وشي هغه زه نه خورم او فرمایي چې زه په خپله دې قریشو ته دې عربو ته ویم چې تاسو د بوتانو په نوم باندې ذبحې مه کوئ یو دا صفت په نبي علیه السلام کې ډېر زیات نمایان دویم دا نبي علیه السلام د وړوکوالي نه باحیا و حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي نبي علیه السلام کې دومره حیا و دومره حیا لکه دومره حیا په ناواده شوې زنانه کې نه دومره نبي علیه السلام کې حیا و او اهل سیر واقعا نقل کوي یو پیره باران شوی نو خانه کعبه چون کې هغه په جوړ ځای کې ده ګیر چاپېره کې غرونه دي اوس آبادۍ زیاتې شوې خو بهرحال تنګې خو دي نو اوبه رالي په هغې سره خانه کعبې ته پوره نقصان ورسېد دیوالونه یې وډکېده نو قریش لګیا و ګټې راوړې د دغه دیوالونو سیده کولو دپاره چونکې متولي چې و د خانه کعبې د نبي علیه السلام تر حضرت عباس نو هغه هم ګټې راوړې نو نبي علیه السلام هم په خپله باندې لګیا و ګټې کوږه باندې راوړې هغه داسې ماحول و چې دا ناخواندګۍ د جهالت دور او ماحول داسې او د ظاهري د زیبایش او د آرایش دومره اهتمام نه او په هغه زمانه کې لکه بربنډ به خلکو طواف کول څه خاص خبره نه وه او قضای حاجت او مخامخ کېناستلي به سره په قضای حاجت باندې به خبرې هم کولې داسې بات نه محسوس کېده او داسې بې حیا خبرې کولې عام به کېدې لکه عام لکه زموږ بعضې خلکو به د کورونو کې داسې هغه د بې حیا هغه رواج ورته کېږي که نه نو لکه دا پلار بچي ته کنسل کوي او دا خاوند ښځې ته کنسل کوي او داسې څه عجیبات یې په کنسل کوي خو لکه داسې خبره څوک بات کوي نه بعضې کورونو کې دا معمولي خو نبي علیه السلام چونکې حیثیت جدا و نبي علیه السلام خو باحیا انسان نو حضرت عباس د نبي علیه السلام د وجې ته وړکې او ته ډېرې غټې ګټې مه راوړه چونکې ستا لنګ دې وهلی دی او کمیس دې نیسې له پاسه غربت دور و کمزوري وه ماحول داسې رواج و په هغه زمانه کې دونه خاص خبره لکه نن سبا زموږ په ماحول کې سړي کمیس دی بهر ګرځي او د بد ښکاري خو په هغه ماحول کې دا خبرې نه باقي موږ د پاکستان بعض علاقو کې دا کمیس لرې کول چې په عام حالاتو کې سبا خلک نه محسوس کوي نو حضرت عباس نبي علیه السلام ته وایي چې دا کمر ته راغلی داسې ستا د اوږه زخمي کېږي خوږېږي
نو ته دا لنګ لري کړه دا په یوګه باندې کېده او دا ګټې په دې باندې کېده. نبي علیه السلام وړوکی عمر کم نبي علیه السلام لږ مبارک ولاړ کړو فورا بېهوشه شو او چې څنګه په هوش کې راغی اواز یې کړو ازاري 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 زما تهبت ماله راوړی. نبي علیه السلام ته تهبت واچولی شو. دا واقعه د نبي علیه السلام حیا ته اشاره کوي چې نبی علیه السلام کې څومره حیا وه. هم دقه جواب اسلام د حیا درس ورکوي. اسلام د حیا درسي کوي. تعلیم د حیا ورکوي الله پاک. بل نبی علیه السلام اخلاق او د نبی علیه السلام سره چې څومره نږدې خلک وو هغه د نبی علیه السلام نه زیات متاثر وو. زموږ په عام ماحول کې چې موږ ته څوک زیات نږدې زموږ هغه کم متاثر کېږي. لکه یو سړی بهر ډېر نیک سړی خلک یې عزت کوي، په کور کې د هغه نه خلک نه متاثره کېږي ځکه خلکو سره نږدې. خو نبي علیه السلام کې دا کمال موجود و چې نبي علیه السلام ته به څوک نږدې و دومره به زیات د هغه نه متاثر وو. لکه واقعه ده د نبي علیه السلام د ښو اخلاقو وباره کې او د نکاح په خبر کې به دا راشي. حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها سره یو غلام و زید د هغه نوم او دا د بنو کلاب قبیلې و. هغه قبیلې باندې بلې قبیلې حمله وکړه او هغه یې د هغو هغه خیمې او هر څه یې ونړولې او ډېر ماشومان یې هغه غلامان وینې جوړ کړل. دا زید هم په هغې کې دی ورک شوی. چا ته پته نه وه چې زید کوم ځای کې دی. بیا د عکاظ په بازار کې د غلام په حیثیت باندې خرڅ شوی او د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها یو رشته دارو هغه اخیستی. بیا د هغه نه حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها واخیسته. نو چې کله نبي علیه السلام نکاح وشو د نکاح نه پس حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها دا زید چې دی دا نبي علیه السلام ته حواله کړو چې دا د نن نه پس تا غلام. نو د نبي علیه السلام د هغې سره رویه ظاهره خبره ده مخکې به د بله خبره کې به راشي د نبي اسلام د ماتحت سره څنګه رویه وه. د نبي اسلام سره هغه پاتې شو. د نبي علیه السلام د اخلاقو د هغه ډېر زیات متاثر و. اتفاقي دور باندې د حج موسم و د دې زید بن حارثه د قبیلې څخه کسان حج ته راغلي نو د هغو نظر په زید باندې ولګېد. نو هغو ته فورا پته ولګېد چې دا خو لکه دا خو د حارثه زوی دی او دا اوس هم د قبیلې دی. نو هغه چې کله واپس لاړو نو پلار ته ولګوي چې ستا زوی زید په مکه کې دی. نو مور او پلار او ترونه او خاندان ډېر زیات خوشحاله شو چې زمونږ ورک شوی ماشوم پیدا شو. مکې مکرمې ته راغلل تپوس یې کوو چې زید د چا سره دی؟ چا ورته ویل خو د محمد سره دی. تا د هغه سره میلاو شو. دوی د نبي علیه السلام سره ملاقات ته راغلل او نبي علیه السلام ته وویل چې تاسو ډېر اعلی خاندان یې، ډېر شریفانان یې، ډېر پاک خلک یې. د هغه وخت مناسب چې څه صفات په هغو کې بیان یې کړل. موږ یو خبرې ته راغلي وو زموږ بچی زید چې دی زموږ داسې ورک شوی و چې موږ باندې قبیلې حمله کړې وه او زید هغه زموږ نه ورک شوی دی. موږ پسې ډېر زیات ګرځېدو مور او نیا او نیکه او ترونه او موږ پسې ډېر زیات خفه یو ډېر زیات هغه تاسو سره دی. نو موږ دی غواړو که ته زموږ نه بدله پدې کې څه پیسې رقم اخلي نو دی موږ نه واپس راکړه موږ دی بوځو. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته فرمایي هېڅ خبره نشته زید راولئ که زید تاسو سره تلل غواړي نو په غیر د پیسو د فدیې نه به دی تاسو سره پرېږدم. نو پلار او ترونه ډېر زیات خوشحاله شو چې زه دا خو داسې سړی باندې پېښ شوی دی چې هغه د سره دونه څه مطالبه نه کوي. د هغو په ځای کې خو دا خبره وه چې زموږ نه به دی د ډېر غټ رقم مطالبه کوي لکه زموږ حالي که نه موږ به خپل ماحول کې دا بولو که نه د یو سړي باندې دغه راشي زموږ د لاس لاندې راشي که نه بیا اوس څه حل کوو او بیا ته پته ولګي چې اوس دا موقع ده او دی هر قسم د مجبوري ده او دی هر څه ته تیار دی نو موږ کوم ډیمانډونه نه کوو. دا سیرت دې دپاره بیانېږي چې موږ ته هم څه سبق میلاو شي
هغه تاسو په خبرو باندې کار نه کوي که نبی علیه السلام دعوه څه غوښتل ورکولې ول هغه تیار و نو زید رضی الله عنه چې راغی نو نبی علیه السلام مخې ته کېناست د پلار او ترور خو ذهن کې دا و چې دی خو دلته غلامانه زندګي تېروي او دا خو خپل کور ته به لاړ شي مور او پلار او نیا نیکه او خپل خاندان او قبیلې ته به لاړ شي هغه ازاده زندګي به تېروي نو ظاهره خبره چې د غلامانه زندګي او په ازاده زندګۍ کې د ځمکې د اسمان فرق دی نو نبی اسلام مخې ته کېنو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم حضرت زید ته فرمایي چې دا څوک دی هغه زما پلار پیدا څوک دی دا مثلونه دي نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دوی یو خبره کوي هغه یا سودا سوی ویدو چې موږ زید وستر غواړو ستا اختیار دی که ته دلته پاتې کېږې او ګلو سره دې ستا پر خبره دې ته وایي اخلاق موږ تش اخلاق ټکه کوو که نه اخلاق دا شی دی و ستا د اختیار دی که ته پاتې کېږې او پسې په تا باندې به هېڅ پابندي نشته نو حضرت زید فرمایي چې زه خو نه ځم زه به تاسو سره یم هغه پلار او ترونه حیران شي چې پسې مور او پلار او نیا نیکه او دا پسې ټول خاندان د پسې خبره دا خو ته غلامانه زندګي خپلې او ازاده زندګي نه خپلې هغوی زما د محمد مصطفی غلامي خوښه ده زه به غلام یم په زمانه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم بعضې روایتونو کې داسې دي چې زید رضی الله عنه وړوکی و نو دې کې چې راته راووته نبي علیه الصلاة وسلام ته ویل چې زه تا نه پرېږدم دا تا نشم پرېښودی دا محبت و نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د ده خوښه زما لپاره هېڅ خطر نشته دا د پیغمبر علیه السلام اخلاق و اخلاق د خپل ماتحت سره د نبي علیه السلام دا رویه وه چې هغه پلار او مور او خاندان ناغلي غلامانه زندګۍ کې د نبي علیه السلام خوا ته پاتې کېدل هغه غوره کوي دا د اخلاقو او د نبی علیه السلام د اخلاق کریمانه غټه نمونه ده زموږ دپاره او چې کله نبی علیه السلام وحی دې راغله او اول کور ته راغی حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها ته فرمایي چې زملوني انی خشیت علی نفسي ما به کمبل کې راپټ کړه زه به ځان باندې یېرېږم هغه ټایم هغه څه الفاظ فرمایي کله لا يخزيك الله طبعا لقد نزل ولي انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق طبعا لقد نزل تدري اشتداران سره خطا تعلق ساتي تدا کمزور مدد کې تدا خلق موجونه چوته وتقري الضيف تدا میلمه قدر کې میلمستیا کې تاکي سخاوت کې طبعا نه بدل راځي دا صفات نبی علیه الصلاة والسلام کې موجود دا د نبی سره وړوکوالی دی دا د وړوکوالي خبرې د دې وجه نه بعضې علماو د نبی علیه الصلاة والسلام د اخلاقو باره کې فرمایلي دي او ظاهره خبره هم دا ده چې په هر انسان کې څه نه څه صفت الله تبارک وتعالی په څه نه څه درجه کې ایښودی خو واحده یوه هستي داسې ده چې تمام کمالات خوبی په اعلی درجه په هغه هستی کې موجود دي چې هغه حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دی د نبی علیه الصلاة والسلام اصابت فکر دوربینی حق پسندی دا په اعلی معیار کې باقي کې موجود و د نبی علیه الصلاة والسلام په حصه کې حسن فراست د فکر پختګي او د مقصد درستگی لوی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ورکړی نبی علیہ السلام طویل خاموشي به وه خو په دې خاموشۍ کې به هغه مسلسل دایمي فکر به و خور او غوض و خور به کو او د حق تلاش به کتو او د دې خلکو حالاتو به به کتل د خپل شاداب عقل او روښانه فطرت سره د ژوند هغه اتار او چړاو د خلکو معاملات د خلکو د احوال مطالعه او د دې ماحول مطالعه وکړه او نبی علیه السلام وکتل چې دا کم خلک په کم خرافاتو کې لږ پټ دی نبی علیه السلام د هغې د سختې بېزارۍ اعلان کړی د دې وجې نه د
د دې ښایسته کردار د اعلی اخلاقو د کریمانه عاداتو د وجې نه په مکه مکرمه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مشهور شخصیت وګرځېد. د ټول نه زیات بامروته، د ټول نه زیات خوش اخلاقه، د ټول نه زیات ښه ګاونډي، د ټول نه زیات رازګو، نرم خویه، پاک نفس، خیر کې د ټول نه نږدې، د ټول نه مخکې، د ټول نه زیات نیک عمل، د ټول نه زیات امانتدار او صادق. همدغه وجوه په هغه عربو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا د نبوت نه مخکې په محمد چا نه پېژندو، خلکو په الامین او الصادق باندې پېژندو. الامین الصادق به یې ودرېد. دا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه عادات کریم دا وړوکوالی دی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا د سړیتوب حد ته نه دی رسېدلی، عمر ته نه دی رسېدلی. او نبی علیه السلام د ژبې څومره پابند. یو صحابي دی عبدالله بن ابي الحمصا رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په یو معامله کې شریک وم. نو موږ هغې حساب کتاب کوو، زما یو خبره یاده شوه. نو ما نبی علیه السلام ته وویل چې ته دلته احساس زه راځم، یا یې ما د څه بقایه پاتې شو، یا یې ما ویل چې زه راوړم. وی زه لاړم اتفاقي ډول باندې زما نه دا خبره هېره شوه چې زما څوک په تمه کړی. 3 ورځې پس اتفاقي طور په هغه طرف راغلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ولاړ دی. وی د الله بنده 3مه ورځ ده زه ستا په دې کې انتظار کوم. مطلب دا زه ځکه نه لګېدم که ته راشي او ته بیا ما ته انتظار کوې او زه به نه یم، تا ته به تکلیف میلاو شي. نو دا 3 ورځې تکلیف په ځان باندې ما برداشت کړو، لیکن بل چا ته تکلیف نه و. بل صحابي دی عبدالله بن صاحب رضی الله عنه، دی فرمایي زه د مدینه منوره کې ډېر زمانه پس د نبی علیه السلام خوا ته لاړم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ته ما پېژنې؟ ما چې بالکل دې پېژنم. كنت شریکي فنعم الشریک، ته زما په یو کاروبار کې شریک وې او ستا په شان ښه شراکتي ما نه دی لیدلی. كنت لا تداري ولا تماري، ته دې شوې چې نه دې خبره هسې بې پیدې خبره کړې ده او نه دې یو خبره داسې ټال مټول په کار کې کړی دی او نه چا سره جګړه کړې ده. د دې وجې نه وانک لعلی خلق عظیم، دا صفت الله تبارک وتعالی چې په کلام پاک کې کړی دی، دا د نبي علیه السلام د دغه وړوکوالي نه دا تربیت شوې ده. ګوره الله تبارک وتعالی نبي علیه السلام د دې شیزو نه محفوظ هم ساتلی. په خپل باندې حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو پیره نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د جاهلیت په دور کې، د جاهلیت په زمانه کې زما د وړوکوالي وخت زه د مرګۍ زما بیجیم سره ولیدي او هر یو پیغمبر بیجې سره ولیدي. اوس پیغمبر علیه السلام بیجې سره ولي په دې کې خپل حکمتونه الله تبارک وتعالی ایښودي دي. که تاسو خیال کړئ دا غټ صادق سړی که نه نو د دوی د تېښتې د منډې د ورکېدو چانسونه کمي. نو چې کوم د دې سرونکي نه هغه په آرام باندې او دا بیجې چې د دوی سرول ګران وي دوی غونډول بیا مشکل وي. نو هر ټایم د سرونکي سره فکر چې بیجې د ورکه نه شي چې بلې ته وانه وړي لکه دا تختې راتختې ډېره مسلسل فکر وسره. دا د نبی علیه السلام تربیت الله تبارک وتعالی کو ډېر 10 کالو کې نبی علیه السلام چې دی بیجیم سره ولي په ښه باقاعده نبی علیه السلام فرمایي چې ما په دې باندې اجرت هم اخیستی دی، قیرات مې اخیستی دی په بیزو سره ولو باندې. نو نبی علیه السلام فرمایي چې یو پیره زما سره ملګری په شپنکۍ و هغه بیجې ساتلې، موږ خپل بیجې مې ویستې. یو ځل په دې مکه کې واده په یو کور کې یو قبیله کې، نو ما د خپل ملګري ته وویل چې دلته کې په دې کلو کې ودونه وي، نو زه یو واده لرم، دا واده کوم، دا واده څنګه دی؟ چې هغوی د شپې کې کیسې خلک کوي، ما کیسې واورم، ته به زما د بیجو ته ګورې؟ هغه وایي صحیح ده. نبي علیه السلام روان شو هغه طرف ته، نو معلومات یې چې واده په کوم کور کې دی، هغه کور ته ورننوته یا نږدې شو. نو د سندرو اواز ولګېد. نبي علیه السلام فرمایي فورا زما غوږونه بند شو او زه ویده شوم. زه الو راویښ شوم چې سبا سهار زما په مخ باندې نور سیره وکړه. الله پاک د نبی علیه السلام دومره حفاظت پر بیانوي، ځکه دا موسیقي چې ده موسیقي دا نبی صلی الله علیه دا د انسان په زړه کې منافقت پیدا کوي. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. لکه څنګه چې پټي د خلکو اوبه واچوي فصل داخلي
دغه شان چې انسان موسیقي اوري د ده په زړه کې منافقت پیدا کړي او فرمایي نبي علیه السلام زه د دې شیزونو د ماتولو دپاره راغلی یم بهر الله تبارک وتعالی نبي علیه السلام د داسې موقعو نه مو ساتلی دی د پیغمبر علیه السلام الله تبارک وتعالی روانه زمانه کې د امت مقتدا جوړېدو نو الله تبارک وتعالی د هر قسم عیب نه او د هر قسم د تهمت د ځای نه نبي علیه السلام بچ ساتلی دا د نبي علیه السلام د وړوکوالي علماو ډېرې اوږدې خبرې کړې دي خو زموږ دا ټایم مختصر دی نو موږ په دغه مختصر خبره باندې اکتفا وکړو دویمه خبره د نبي علیه السلام دویم سفر د شام څوک ابو طالب خاندان ډېر او ابو طالب کمزور نو یو د ابو طالب نبي علیه السلام ته وایي چې تا ته پته چې حالات لږ کمزور دي خرچې ډېرې دي نو که دې څه کاروبار په ذهن کې جوړ کړو نو ښه به نو تجارت خو موږ ځکه نه شو کولی زموږ سره پیسې نشته خپل مال ځکه د قریشو د عربو زیات تر کاروبار چې هغه تجارت خو د هغې لپاره سرمایه پکار وه وایي زموږ سره خو سرمایه نشته خو البته دلته یوه زنانه ده خدیجه بنت خویلد ډېر مالداره کونډه زنانه ده او الله پاک له مال هم ډېر ورکړلی علما فرمایي چې الله پاک دې دومره مال ورکړی و که د ثابتو قریشو مال یو طرف ته شي او د حضرت خدیجة الکبرا مال بل طرف ته شي دا برابر شي نو دا خدیجه چې دا خپل مال خلکو له ورکړي او په مزارمه د هغې ته ویلی کېږي مال د یو محنت د بلې بیا چې که څه منافع پکې وشي هغه څه وښیږي نو ته که په خپله ورسره لاړ شي او خبره سره وکړه دې پیره تا له خپل مال درکړي او ته په هغې باندې تجارت وکړې د شام یو قافله تیارېږي شام ته ځي نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا په خپله ماته به ووایي دا به ماته په خپله ووایي نو ابو طالب صاحب ورته وایي چې دا به درته په خپله څه په درېږي بل څه در مخکې شي د هغه څه زیات فکر بهرحال خدیجې د نبي علیه السلام صفت اورېدلو چې داسې یو نوجوان دی دا یې نوم دی او ډېر صادق دی امین په نوم باندې مشهور دی او حقګو دی پاکباز دی نو خواهش دا پیدا شو چې زما مال دې پرې دی وشي نو خدیجې نبي علیه السلام د سوال جواب وکړل چې داسې دا قافله ځي نو زه دا غواړم چې زما مال د تا خپله سرمایه درکړم او ته دا مال ووسې نو چې څونه منافع تاله بل سړی درکوي زه به د هغې ډبل تا درکړم نبي صلی الله علیه وسلم خدیجې خپل یو غلام د هغه نوم میسره دا ورسره ملګری د میسرې دا ډوټي ولګوله چې ته به د چونکې د دا اولنی سفر دی اول ځل دی د تجارت لپاره په خپل مال تجارت لپاره وړي نو ته به احتیاط به کوې حفاظت به کوې او چېرته کې مال ګډوډ نه شي نبي علیه السلام قافله تیاره شوه د نبي علیه السلام ترونه چې وو نو دغه قافلې ورته ډېر زیات سپاره وکړه چې تاسو به زموږ د دې وراره اولنی سفر دی د ده به ډېر خیال ساتئ او چاته کې څوک ورته دوکه ونه کړي وخت مناسب چې څه خبرې خلکو ته وکړي قافلې والا میسره وایي چې زه حیران شوم چې موږ دا سفر شروع شو قافله روانه شوه نو ما به کتل چې په کوم ځای به غرمه وو نو په نبي علیه السلام باندې به داسې دوه مرغۍ غونډه کې وې سوری کړی به څه وریځ غونډه ښکارېده نو د دغه محمد مصطفی باره کې موږ ډېرې خبرې اورېدلې ځان دپاره ناشنا خبره نه سفر زموږ جاري بصرې ته ورسېدو موږ هلته کې یو ځای کې پړاو وغورځوو یو ونه وه نبي علیه السلام هلته کې کېناست د دې ونې په خوا کې یو راهب پاتې کېدو عیسایي راهب د هغه نوم و نستوره عیسایي راهب هغه د خپلې کړکۍ نه بهر چې کول چې د دې ونې لاندې څوک ناست دی نو فورا یې اواز وکړو چې د دې ونې لاندې څوک ناست دی د ده څوک شته که نشته نو میسره اذان کړ او دا زما ملګری دی هغه وایي عیسی علیه السلام د دې ونې لاندې ناست او دا خبره یې فرمایلې وه چې د دې ونې لاندې به هغه سړی کېږي چې هغه پیغمبر وي ته ما ته وایه ستا د ملګری څوک دی دا دغه چې ناست دی وایي دا خو د قریشو دی وایي ښه ټیک شو
وی د ده په سترګو کې سروالی شته وي او سروالی پکې مستقل وي وی پلار یې مړ دی مور یې مړه ده بس وی دا آخري پیغمبر دی نصورا راغله د نبي علیه السلام سره ډېر په ادب سره میلاو شو او یو روایت دا دی چې نصورا نبي علیه السلام ته فرمایي د نبي سره عمر په دې ټیم کې 50 کاله دی وایي چې ته آخري پیغمبر زه په تا باندې ایمان راوړم او د نبي سره لاس مبارک خپل کړل خپې ور خپل کې تندې ور خپل بیا ورته وایي چې یو درخواست کوم ستا د نیولو شاته یو موهر دی هغه د خپلول غواړم نبي اسلام خپل څادر مبارک ته کو هغه موهر د نبوت چې هغه خپل کړو بیا مشره ته وایي چې دا به لوی شان والا سړی دی د ده به ډېر خیال ساتي د یهودو نه به ورته ډېر خیال ساتي دا به آخري پیغمبر دی مشره وایي چې یو خو دې خبرې زه حیران کړم بل دا سفر په دوران کې ما وکتل الله پاک د طرفه چې کوم انعاماتو ونو به سجده کوله کټو به سجده کوله دا خبرې ما ولیدې بیا موږ هلته یو کس سره تجارتي معامله وه اتفاقي ډول باندې موږ تجارت کوو زه حیران وم چې اولنی ځل تجارت دا سړی کوي دا هلک تجارت کوي او دومره په ښایسته طریقه باندې بیه کوي چې داسې غټ سوداګر هم نشي کولی بلکې د یو کس سره په خبرو باندې خبرې شروع شوې نو یو کس نبي اسلام غوسه کوو نو په دې خبرو کوي ته قسم وخوره په الله ته په عزا باندې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي زه په الله ته په عزا قسم نه خورم ما د هغو نفرت دی بس هغه ستا خبره ټیک ده خبره ختمه شوه میسره ته ولې دا ګوره دې سړي کې هغه علامات موجود دي چې کوم په آخري پیغمبر کې موږ زموږ علماو ویلي دي د ده ګوره ډېر خیال ساتي واپسې دوی چې کله خپل سودا خرڅه کړه او ډېره زیاته منافع د توقع نه زیاته منافع یې وکړه نو بیا نبي علیه السلام میسره ته وایي دې خلکو دلته خپل مال خرڅ کړو خو موږ به بل کار وکړو دلته به سامان په دې پیسو باندې واخلو دا به مکې ته وځو هلته به یې خرڅ کړو نو موږ ته منافع ډېره میلاو شي عام روټین دا و چې خلکو به تجارت دپاره شام ته به لاړو د مکې نه عربونه به یې سامان وړو هلته به یې خرڅ کړو بس دغه کار واپس به بیا خوشي را روان نبی علیه السلام هلته کې مال واغوستو دا به هلته وځو هلته به خلکو منافع به ډېره وشي دا صدق او امانت دې ته ویلی کېږي نبی اسلام فرمایي التاجر صدوق الامین مع النبیین والشهداء والصالحین رښتینی سوداګر امانتدار سوداګر به د قیامت پر د انبیاو سره دی به صدیقینو شهدا او صالحینو سره دا صفات نبی علیه السلام میسره وایي چې ما به کتل یو څیز کې به عیب و نبی علیه السلام بالکل دې کې دا عیب دی بس صفا خبره وایي چې کله به واپس را روان میسره وایي زما اوښه لږه کمزورې وه ستړی شوه ډېره زیاته نبی علیه السلام د قافلې مخې ته روان او زه ډېر شاته پاتې شوم نو زه په منډه باندې په نبي علیه السلام پسې راغلم چې زما هغه اوښې ته لږ احساس شي زما هغه اوښې ستړې شوې هغه تېزې نه شي تللی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم یې خبره کړه راکوز شو نبي علیه السلام او د هغه په هغه اوښه باندې لاس د هغه په ملا باندې په ریښتو باندې پنډو باندې لاس راکړو یې وسه ته وخېږي میسره ته وختو میسره وایي چې بیا زما هغه اوښې داسې په خوشحالۍ باندې را روانې وې لکه چې بالکل تر و تازه لا سفر نه یې کړی او قسمه اوازونه زما د اوښې دا راویستل بیا چې کله نبي علیه السلام دا قافله مکې مکرمې د ماسپښین ساخت ټایم کې راورسېده ساخت ټایم نو نبي علیه السلام د قافلې لږ مخکې راغی او مکې ته راننوتو حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها خپل کور په دویم چت باندې نورې زنانه ورسره ناسته وه هغې وکتل چې نبي علیه السلام په اوښه باندې را روان دی له پاسې پې سوری دی نو نبي علیه السلام ورته اواز وکړو چې مونږ رالو او د سفر رویدل ورته وې نو هغه ته فرمایي چې میسره څه شو نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خو شاته دی ویې راشه هغه راوله که دلته علما فرمایي چې د خدیجې نبي علیه السلام دوباره ولې لیږو په میسره پسې د دې دپاره لیږو چې دی دا پیغمبر چې کله راتلو ده باندې سوری و آیا زما ستا وروسته غلطي خو نه ده کړې زه بیا دا نژاده لیدل غواړم چې آیا د ده په سر باندې د پاسه سوری شته کېږي که نه کېږي نبي علیه السلام اوښې ته وختو او بیا راغلو میسره پسې نبي علیه السلام باندې بیا شان سوری شوی حضرت خدیجې خپل مرغه ته وګورئ که نه په ده باندې څومره د پاسې ستوري ته وګورئ میسره چې راغی او چې کله حساب کتاب وشو د توقع نه زیاته ډبل منافع شوې
نو حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها چې کومه د نبی علیه الصلاه والسلام سره معاهده شوې اګریمنټ شو د هغې نه زیاته منافع نبی علیه الصلاه والسلام نه بیا مثلا د موسی کې سفر څنګه و نو مثلا د سفر خو عجیبه سفر و خو زما چې دا کوم مرګی تا لېږلی دا خو ډېر کمالي سړی دی هغه څنګه وی دی خدیجه ورته ویلي چې کله راتو نو په ده باندې سوری و نو آیا دا سوری د څه راځي ومو هغه ورته وایي چې موږ د مکې نه وتي یو چې په کوم ځای به غارمه و په ده به سوری و او بیا دا ټول واقعات ورته وویل چې داسې چې واقعات داسې یو راهب سره میلاو شو هغه دا خبره وکړه بیا د یو کس سره زموږ پاس راغی هغه دا خبره وکړه بیا د نبي علیه السلام د راسګویۍ د حق او د صداقت خبرې وکړې د امانتدارۍ خبرې وکړې نو حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها هسې متاثره وه ښه متاثره شوه نو د تره زوی ورقه بن نوفل دا اول یهودي و لوی عیسایي عالم و بیا د هغه پسې لاړه د هغه یې تپوس وکړي چې دا محمد دا خبرې دي هغه وایي زما په خیال چې ډېر داخلي پیغمبر دی دغې دا خبرې مونږ چې وي وایي نه دا د پیغمبرۍ علامات دي په ده کې نو د حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها په زړه کې د نبي علیه السلام سره محبت ښه شی واشو او ډېره زیاته متاثره شوه دا زموږ دویمه خبره درېیمه خبره د نبي علیه السلام نکاح حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها مرګره نفیسه بنت منبه هغې ته یې وویل چې ته د محمد د نکاح لپاره وینا په زه سره نکاح کول غواړم دا ډېر صالح قوانین دی او زه غواړم دا زما سره نکاح وشي حالانکې حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها په دغه وخت عمر هغې 40 کاله نو په دې عمر کې نکاح ته شوق له چا خو نه ضرورت یې مالدار هم ډېره زیاته وه نو او مخکې د دې دوه خاوندان هم وو یو اولنی خاوند و عتیق بن مایل او د هغې نه یو لور وه هنده د هغې نوم بیا هغه وفات شو بیا خدیجې بل نکاح کړلی ابو حاره د هغه نوم هغه هم زر وفات شي بس د هغې نه پس هغې نوم نکاحونه نشم کولی بیا به د مکې سردارانو باقاعده د نکاح لپاره پیشکش درته کړي انکار کړی بس نشم د نکاحونه کولی خو د خپلې مرګۍ ته وایي چې زړه مې دا غواړي د محمد سره نکاح وکړم خو طلاق شه دی تیار نفیسه بنت منبه راغله نبي اسلام ته وایي چې ته خو کرنه او ځوان یې 25 کاله عمر د نبي اسلام او د نبي اسلام حسن د نبي اسلام ښایست انشاءالله مخکې زموږ یو درس روان دی چې د نبي اسلام ښایست باره کې خلکو څه خبرې کړي نو نفیسه ورته وایي چې ته نکاح د رغبت نشته نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي ما سره رسول نکاح وکړي مور زما نشته پلار زما نشته کور زما نشته او زه په خپله د خپل تره په کفالت کې ما سره رسول نکاح کوي ما هغه غریب سره رسول نکاح کوي نو نفیسه ورته وایي چې تا سره به داسې زنانې نکاح وکړي داسې ونه ښیم چې مال دولت او حسب او نسب او ښایست او کمال او جمال او هڅه وکړي نو نبی اسلام ته په هېڅ به څوک زما سره به نکاح کوي وینا یو زنانه شته حضور اقدس صلی الله علیه وسلم خدیجه خو نه وي بلکل وایم نبی اسلام د خپل ترور سره خبره وکړه او وایي دا ښه خبره ده د نبی صلی الله علیه وسلم د طرفه سوال جواب میلاو شو د نفیسه په ذریعه باندې او حضرت خدیجه کبرا پلار وفات شوی و نو حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها چې خپل تره عمر بن اسد ته وویل چې ته راشه او زما نکاح دی هغه هم حیران شو ته څنګه نکاح کوې تا د ډېرو غټو خلکو د نکاحونو افر کړی او ته یې د بې یتیم سره نکاح کوې چې خپل کور هم نشته او مور او پلار هم نشته بهر هغې موږ نکاح فیصله کړې بس هغې ټیک ده د نبي اسلام د نکاح خطبه چې دا ابو طالب ویل ډېر ښایسته طریقې سره هغه خطبه ویل ده و د ټایم د کمۍ د وجې موږ هغه پاتې ډېر په زبردست طریقې سره ابو طالب د نکاح خطبه فرمایلې ده او حضرت حمزه رضی الله عنه چې د نبي اسلام د طرفه وکیل او د حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها د طرفه چې و د هغې تر عمر بن اسد چې هغه وکیل ورقه بن نوفل په دغه موقع باندې موجود د نبي اسلام عمر مبارک په دغه موقع باندې 25 کاله او د حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها عمر چې و دا 40 کاله د 25 کالو نوجوان د یو داسې زنانه سره نکاح کوي چې
15 کاله د مشره ده او د دوو خاوندانو نه کونډه پاتې شوې ده، نبي سره مثلا نکاح کوي. دا خبره بیان کې کېږي، دا مخکې په کار راځي. 25 کاله عمر نوجوان، ښایسته نوجوان، کاره پاکباد نوجوان د یو داسې زنانه سره نکاح کوي، دا عمر 40 کاله ده او د دوو خاوندانو نه کونډه پاتې شوې ده، نبي سره مثلا نکاح کوي. دا خبره بیان کې کېږي. دا به زموږ په روان درسونو کې په کارېږي انشاءالله. د نبي علیه السلام مهر دوه روایتونه دي. یو روایت دا دی چې شل اوښې نو ځوانې اوښې دا په مهر کې مقرر شو. دویم قول لري 12 اوقیې دا مهر مقرر شو. دا نکاح د نبي علیه السلام د شام د سفر نه 2 میاشتې پس شوی دی. بیا د نکاح نه پس نبي علیه السلام ولیمه کړې ده. یو اوښ یا دوه اوښې نبي علیه السلام ذبحه کړي دي د نبي علیه السلام د طرفه د هغه ترونو او خپل بني هاشم بنو مضر ټول راوستي دي او ټولو په دغه ولیمه کې شرکت کړی. د نبي علیه السلام د حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها د نکاح نه پس نبي علیه السلام د هغې کور ته منتقل شو او د حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها کور چې و دا ډېر برکتي کور و. دا ډېر برکتي کور دی. خو زموږ ټایم ډېر شو انشاءالله که زندګي و دې کې به سبا خبره کوم چې د نبي علیه السلام کور څنګه برکت د حضرت خدیجه رضی الله عنها کور ته ولې منتقل شو او په دغه کور کې څه برکات و انشاءالله العزیز دا به سبا بیان. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. نستغفرك الله نستغفرك الله نستغفرك الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. دا دویمه عشره شروع شوې ده. نو دویمه عشره د رمضان مبارک چې وي هغه د مغفرت وي. نو په دې عشره کې د استغفار اهتمام زیات پکار دی. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه.